السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو اوریدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. موږ یو تره ویډیو پر عرف پر رواج باندې جوړه کړې وه. هغه چونکې علمي وه، د علماو دپاره خاص کار او د عوامو دپاره عموم باندې مې جوړه کړې وه. په هغه کې موږ بیا ډېر بحث کړی وه، حوالې او د کتابو صفحې پاڼې حوالې مر کړې وې. دا نن ویډیو به د هغې خلاصه وي، یعنې د رواج خلاصه به یې چې هر عامي او ملا او هر شی په دا پوه شي، هر انسان په دا پوه شي چې دا رواج څه شی دی. په دې باره کښې نن انشاءالله موږ مختصر ویډیو جوړوو چې ستاسو دپاره به فایدهمنه وي چې تاسې یې وګورئ. عرف یا رواج، عادت، تعامل، استعمال، دا ګډ یو شي. زموږ په پښتو کې یا پښتو کمه پښتو هم ورته ویل کېږي، یعنې دا که پښتو به وکړو، دا پښتو به وکړو، بیمار پوښتنه به وکړو، دا پښتو به وکړو، یا به پاتاله ولاړ شو، دا پښتو له به ولاړ شو، پښتو به وکړو. نو دا رواج ته موږ پښتو هم وایو، یا په پښتو به سره کوو. نو په دې باره کښې عرف د غونډۍ یا د غره و هغه څوکه ته ویل کېږي، و هغه سر ته ویل کېږي چې کم سر له دوره و هر چا ته په نظر ورځي، دا د هغه تعریف کولو ضرورت نه وي. رواج موږ تاسې یې پېژنو، رسم او رواج، و دغه رواج ته عادت هم ویل کېږي. په ځکه چې د جمهورو علماو یا د جمهورو فقهاو پر یو خبره باندې عادت جوړ سي، نو ده ته بیا عرف یا رواج ورک. نو ده ته تعامل هم ویل کېږي، په ځکه د خلکو پر دې باندې عمل وي، په دې کې پوښتنه نه وي چې دا صحیح دی دا غلط دی، یا دا رواج به اوس څنګه کم، دا به صحیح کم، څنګه به کم. نو د دې دپاره تعامل هم ورته ویل کېږي. استعمال هم دې ته ویل کېږي. استعمال په ځکه چې د خلکو په دې کې استعمال وي، که کومه موقع هم وي، په کومه موقع کې رواج وي، نو بهرحال لکه موږ که بیماري راواخلو، چې څوک بیماره شي یا ځي پښتو چې وکړو، دا ثواب هم وګټو او پښتو هم وکړو. نو دا استعمال دی، خلک ځي دا بیمار پوښتنه کوي، نو دی څوک د عزیزۍ له وجې کوي، څوک د مسلمانۍ له وجې کوي، څوک له څه شي کوي، انیت به صحیح ورته ساتي. اوس بنیادي خبره په دې کې دا ده چې آیا په اسلام کې رواج شته؟ نمبر 1، په اسلام کې رواج نشته. نمبر 2، او که په اسلام کې رواج تر یو حده شته او تر یو حده نشته. پر دغه به موږ نن انشاءالله مختصرا غږېږو. که موږ الله تعالی د کتاب څخه چې کوم د الله تعالی د هدایاتو مجموعه ده چې موږ تاسې یې قرآن مجید بولو، په هغه کې الله تعالی فرمایي خذ العفو امر بالعرف واعرض عن الجاهلین. په سورة الاعراف آیات 199 په 199 کې دی فرمایي الله تعالی چې تاسې معافول کوئ او عرف چې کوم ونڅئ او له جاهل خلکو څخه مخ واړوئ. جاهله پرېږدئ او خپله مخه ته. دا آیات سو په تفصیل نه ځو، په ځکه په تفصیل 8 درس ملټه موږ مخکې ویډیو جوړه کړې، دغه پر یوټیوب پرته ده، کې څوک ګوري. حدیث په دې باره کښې دا دی چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا که مسلمانانو کم شی ښه وګڼلو، د الله په نزد هغه شی ښه دی. موږ عبارت مخکې نقل کړی و. او که مسلمانانو کم شی بد وګڼلو، د الله په نزد هغه هم بد دی. دا حدیث یو بل. نو اوس د منځ لار کومه ده؟ د منځ لار دا ده که کم رسم او رواج د دین اسلام مطابق وي، د اصولو مطابق وي، نو دغه رواج به را اخلو. که کم دین، کم رواج، کم رسم، کم عرف د اسلام د اصولو مخالف وي، دغه رواج به پرېږدو. سر مو په خلاصو. نه دا ستاسې رواج په دین کې نسته، او نه دا ستاسې ګډ رواج دین دی. زه به ټول رواج کوم، باید په دین کې جایز و که ناجایز. نو که د دین د اصولو مطابق و جایز، که د دین د اصولو مخالف و ناجایز. اوس به پوه شوې. نو اوس رایسه یو عرف صحیح، رواج یې صحیح دی، یا عرف فاسد دی، یا رواج فاسد دی. هغه خبره ده. ویډیو ختمو. نو که چیرې د اسلام د اصولو
مطابق وي و ده ته رواج صحیح ویل کاږي او دغه رواج کول جایز دي. او که چیرې دا د اسلام د اصولو مخالف وي، اصول متوي، بنیادی عقاید خرابوي، نو دغه رواج پرېښودل بیا ضروري دي او بلکې د رواج کول بیا ناجائز دي. سره د په خلاصو نو پر دې باندې ویډیو ختمو. چې رواج نه بوج ووج تر دین وتلی دی او رواج نه بوج ووج په دین راګډ دی. که کم رواج د دین مطابق دی، لکه تاسو بیا په خپل هم سوچ پر وکړئ، و د بیمار پوښتنه که رواج دی نو د په دین راګډ دی، د دین د اصولو خلاف نه دی، نو دا رواج صحیح دی. نو که د بیمار پوښتنه ده، کلیار صفا کول دي، او که نورو مسافرو ملاقاتونه دي، او لیا نور په سفر پسې تلک دی، لیا عقیقه ده، لیا نور رسم رواجونه دي او د اسلام د اصولو مخالف نه دي، نو دغه رواج په دین کې ای گنجایش شته، په دین کې هیڅ معنی نه ده دا رواج مه کوه. او که چا کولو دا رواجي نه دی بلکې دغه دیندار دی او دا دین کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انتم اعلم بامور دنیاکم. ستاس د دنیا په کارو ښه پوهه راست، د دنیا کارونو مسلې، د دنیا مسلې تقریبا په خپل حل کوي چې په اسلام کې گنجایش وي. خو یاد ساتل پکار دی په دا قرآن کې او په دا حدیث کې چې کوم د رواج ذکر شته، چې تاسې د عرف یا د رواج د عادت یا تعامل استعمال کولای شئ. په دې کې به دا خبره نوټ وي، دا به په ذهن کې یاد ساتئ چې دا د اسلام د اصولو د بنیاد خلاف نه وي. و فقها په دې باره کښې څه کوي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی او دا درې نور فقها دي، هغه په دې باره کښې فرمایي، خاص کر حنفي یا علما فقها چې کوم موږ تاسو د امام صاحب مذهب بولو یا امام صاحب بولو، امام صاحب العادة المحکمه، امام صاحب کلیر کټ دا خبره کوي چې د عادت چې کوم دی دا محکم دی، دا فیصله کن چیز دی، بس عادت یا روي او د دین د اصولو خلاف نه وي، به فیصله ده پر دې فیصله ده. رایسه پر دې باندې به اوس رایسو دا عرف لیا رواج، لیا عرف او رواج دا به لیا خاص وي او لیا به عام وي. اوس د دې څه معنی ده؟ خاص به دغسې وي، لکه مثال د لرغه د مراڼیو، لیا د برغه د مراڼیو، لیا د جټانو، لیا د پنجابیانو، لیا د سندیانو د یو خاصی علاقې یو خاص رسم رواج وي او د دین د اصولو خلاف هم نه وي، نو دغه رواج په دغه علاقه کې جاری ساتل پکار دي. او په بل علاقه کې به زور دستی هغه رواج جاری کول نه دي پکار. لکه مثال د دیوبند یو عرف رسم رواج دی، نو دا ته پر ما باندې نسی لاګو کولای، نسی جاری کولای. او زما رواج چې کوم د پښتنو رواج دی، هغه د انډیا پر مسلمانانو یا د دیوبند پر مسلمانانو نسی جاری کولای. دا عرف رواج خاص دی، د یو خاص علاقې سره یو خاص رواج وي. لکه تقریبا د ګرځېدلي خلک ته پته وي چې په هر علاقې خپل خپل رواج، یو رواج عام وي، یو رواج د تمام مسلمانانو د پاره، لکه حج سو، عمره سو، دا یو خاص قسم داسې اسلامي رواجونه، چې مثال عقیقه سو، دا تمام مسلمانانو د پاره یو رواج دی. رایسه دلته رواج شرعي او اهل زمان. رواج چې کوم دی که شرعي و، د دین د اصولو مطابق و، نو دغه رواج به در اخلي او پر دغه به عمل کوي. او مولوی صاحب د ودته د ناجائز فتوا او د بدعتي فتوا او د رواجي فتوا نه ورکوي، کې ورکیم پروا نسته، نو د فتوا په کوړه نه ده وتلی. یو رواج چې کوم دی د اهل زمان دی، د زمانې د خلکو رواج. اسلام یو رواج بیان کې د زمانې رواج د هغې الټه وي، نو د اسلام رواج به پرېږدي، د زمانې رواج به را اخلي. اگر که چیرې
دا د زمانې د موجوده زمانې د علماو د مفتیانو یا د قاضیانو فتوه د ترو علماو زموږ د مصرانو علماو د اکابرو خلافي هم جایزه ده په ځکه دای په خپل زمانه شپوي ده ته په خپل زمانه شپواږي د مسله د زمانې مطابق ټیک او زما مسله او ستا مسله د رواج زما د زمانې مطابق ټیک ده د دې دوه مثال ورکړي دي ما حواله ورکړي په تر ویډیو کې بیا وګورئ کچېره یو چا قسم وخړو مثالونه د بدر کوم ستاسو په دا شریع او په اهل زمان سر خلاص یو سړی قسم وخړو سزما قسم دی سبزه پر پرش باندې کښین او دغه سړی راولي ارسو پنځک کښینستو نو دا سړی پځکه دا سړی قسم د غاړې نه دی چله الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې د ځمکې په باره کې فرش نه موږ د ځمکه فرش ګرځولی دی اوس د ځمکه فرش ده او د سړي د قسم کړی چې پر فرش په زه کښېنم نو دا سړی که پر ټاټ یا په ځمکه کښېنستو نو دغه سړی به د قسم د غاړې بې نه وي په ځکه چې په زمانه کې موږ فرش و ځکه ته نه وایو فرش موږ دا نور سیمټو میمټو چې ورغلي وي دا نور رسلو دا فرشو ته یایو ټیل میل چې لګېدلي نو اوس دا سړی به د شرعي رواج پرېږدي او د زمانې مسله به ورواخلي دوم مثال سر په خلاص یو رواج دی اسلامي که یوه سړي وویل چې قسم دې چې به زه غوښه وخورم او د کب وخوړلو د کب غوښه وخوړل نو د سړي قسم بیا د غاړې نه دی شرع یایي چې کب غوښه دی رواج یایي چې کب غوښه نه دی نو دلته به شرع پرېږدي نو دا د زمانې رواج به راواخلي نو که دا کب غوښه دی نو په قرآن کې الله تعالی فرمایي لحما طریا د کب په باره کې الله تعالی فرمایي دا غوښه د ستاسو دپاره تازه او زمانه وده ته لیا کب لیا مچلي لیا کباب لیا هر نوم چې ورکوي نو دوی وکب ته داسې نه وایي چې دا غوښه ده د کب غوښه په غوښه نه بولي بلکې کب یې بولي لیا مچلي بولي لیا سیار څه یې بولي نو د قسم به بیا د غاړې نه وي یعنی د بې فیصلې موږ وکړي چې شریعت موږ دوه ځایه پرېښودو د زمانې رواج موږ راواخیستو په دې به د سر انشاءالله خلاصوي اوس رایسه رواج په اسلام کې شته او که نشته بوږ وږ تر وتلی دی اسلام له اسلامه دا رواج بوږ وږ وتلی دی لکه دا ځینې ملایان سي وایي یا پوهان سي وایي چې په اسلام کې رواج نشته او که بوږ وږ رواج اسلام دی نو د دې په باره کې یو افراط دی د دین اصول دی یو تفریط دی دا د فقه او د مسایلو اصول دی اوس که یو سړی راشي رواج بوږ وږ په ګډه وي دا وایي چې یاره یو نوم رواج وها اسلام دی نو دا سړی تر لیار پر تیره اوښتی دی و ده ته افراط یې په دین کې یې زیاتوب کړی دی او که چیرې یوه سړي راولاړ سو چې زه رواج له سره منم نه لکه دا ځینې ملایان په اسلام کې د رواج سر نسته بوی نسته نوم یې نسته نو اوس که دغه سړی لیا دا ملا لیا دا قاضي لیا دا مفتي لیا دا جج دا خبره کوي نو دا دواړه غلط دي